الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك
او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو، مشرانو، کشرانو او امزولو، دا اللہ رب العزت بی انتہا فضل او کرم او احسان دے چی پداسی او دینی مجلس کی د سوخت د پارا منگ او تاسو تا د شرکت کول موقع را نصیب کړه. سما شمانو بچو د الله رب العزت کتاب ناظری سرا تکمیل تر سوالو باغی سلسلہ کی دا اجتماع و پروگرام منعقد شوه دے. الحمدللہ دا پنجپیر کلے دا پا دنیا کے اللہ رب العزت دا قرآن پا وجہ باندی مشہور کڑے دے و زلاولے دے. دار کلی دا شہرت سوجی سخبری سوک پا جوارگرو مشہور شی، سوک پا قاتلانو بدماشانو مشہور شی، سوک پا غلاگرو مشہور شی، سوک پا مبتدعینو مشرکینو مشہور شی. دا پنجپیر کلے اللہ پا قرآن عظیم باندی مشہور کڑے دے. دا دے زینا دا دے کلینا یو آواز یو محنت دا قرآن عظیم دا در شروع شو. پاغی دور کی چی خلقو دا قرآن مطلب و غانا یو جرم گنا او آغا تحریک دا دیکرینا شروع شوی و دمر مخ کے لال چی نن صرف پا پاکستان کے نا دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے دا دے مرکز پدے کی پاللے شوی، پدے کی تربیت آپتا چی تربیت ورطا ورکڑے شوی، دے مرکز طالبان چی اغی عالمان شول او د دنیا پا گوٹ گوٹ کے نن اغی دا اللہ دا توحید دا رسول السلام دا سنت او دا قرآن عظیم درسنا دنیا توڑان دی کئی. دا پنجپیر کلی نارینا زنانا مشران کشران الحمدللہ اکثر پا قرآن پو دی او وجہ دادا چطول عمر دا قرآن عظیم درسون واوری دل کہ یو سڑے پا پٹی کی امکار کئی در شروعی نو آغی آغا وگونو باندے آواز لگی پا جماعتونو کے گیر چاپیرا چرتا سہار چرتا ماخام چرتا ماسخوتن دا قرآن عظیم درسو نکیگی نو الحمدللہ دا دین اللہ پا دیکلی کیومو پا بار دنیا کیوم دیر لوی خیر خور کا دا بیان ضرورتم پا پنجپیر کی نئی زکر الحمدللہ دلتا ہر ٹیم قرآن بیانی گی. اوسا یو دور تفسیر 47 رضی پڑاو شو داغین بعد وڑا دورہ چاگا مختصر تفسیری تخصص پی تفسیر آگا پڑاو شو. زمانگ استاذ زمانگ شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری سے مدذلہ العالی آگی اولستا بلرز بسالانا سبقون شروع شی د درجو دارنگی د دور حدیث او د افتاح ار وقت کے الحمدللہ پا دی زید اللہ رحمتنا اغرا وریگی چونکہ زمنگ بچی زمنگ معشومان چی اغی مرکز تا نشیت لے
او هغه مرکز ته که درس ته لاړم شي نو چې ناظره نه ویلي پوهیږي نه هغې دپاره په جماعتونو کې په مدرسو کې کلاسونه شروعي درسونه شروعي د حفظ د ناظرې د ترجمې د ابتدایي کتابونو هغه الحمدلله د پنځپیر هر جماعت مدرسه ده او په هره محله کې درسونه هغه چې دی نو جاری دي او شروع دي ستاسو په دې جماعت کې مسجد محمد یوسف کې هم چې دی نو درسونه شروع دي الله رب العزت دې نورم دې له ترقی ورکی او الله رب العزت دې نورم دا مخ کې بوزي ورونو د دین اسلام د خوراولو د پاره د اشاعت د پاره د ټولو نه اهم شی هغه دا دی چې د قرآن عظیم تعلیم او تعلم عام شي د دین اسلام د بقا د پاره اصل شی هغه دا دی چې قرآن عظیم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې درس او تدریس عام شي که دا دین نن محفوظ دی او موږ ته را رسېدلی دی او زموږ نه وروستو نورو خلکو ته رسیږي دا په پیسو نه دی محفوظ شوی دا په زور او په قوت او په طاقت نه دی محفوظ شوی د دې د حفاظت لویه وجه هغه تعلیم او تعلم دی دا چې زموږ وخته پورې راورسېد د رسول الله د دور نه د صحابو د دور او د تابعینو د دور نه را روان دی مشران زی او کشران د هغې قایم مقامي نو دا برکت او پیدا د تعلیم او د تعلم ده په بل لفظ باندې د درس او د تدریس ده چې یو علاقه کې یو عالم پیدا شي هغه په سونو طالبان شاگردان هغه پیدا کی یو قاری سے پیدا شي هغه په سونو قاریان پیدا کی د ناظری په سونو شاگردان هغه پیدا کی نو کاغه سبا مرشي نو داغه مرګ داسی چې داغې نه نورم هغه کار مخکې لاړ شي داسې نه چې داغه په مرګ هغه تحریک او هغه کار هغه ودرېږي او پاتې شي شیخ القرآن رحمت الله علیه یو شخصیتو او په دې ځای کې کار شروع کړ په سونو شاگردان هغه جوړ کړل تیار کړل نن که شیخ القرآن رحمت الله علیه نشتا خو الحمدلله دا هغه مشن هغه درسونه د قرآن او درسونه د احادیثو د توحید او د سنت هغه مشن هغه نورم مخ په ترقی روان دی ولی چې هغه نورو ته نه وی ښودلی او په خپل زده کړی وی او ځان سره ساتلی وی نو د هغه د وفات نه بعد به هغه مشن او هغه تحریک هم ختم شو هغه باقی زکه پاتې شو محفوظ زکه پاتې شو مخ په ترقی زکه روان دی چې د هغې مشن دا و چې د قرآن او سنت درسونه به نه پرېږدی شیخ القرآن رحمت الله علیه چې وفات کېده د هغې هغه وصیت اوس هم میلاویږي کیسټو کې چې خپل ملګري شاګردان د جماعت ملګري را جمع کړي او هغې ته وصیت کو او په هغه وصیت کې ورته وایي چې زما مرګ دا نه دی چې تاسو ما دفن کوئ او ما خاورو کې خښ کوئ زما مرګ به دای چې تاسو د قرآن او د سنت درسونه پرېږدوئ تر څو چې تاسو د قرآن او د سنت درسونه کوئ نو داسې به نه لکه چې زه مړی مې نه زما تحریک ژوندی دی زما مشن ژوندی دی لکه چې زه ژوندی یم انسان چې د هغه تحریک ژوندی نو هغه که مړ وي نو هغه ژوندی دی او چې کله هغه تحریک او مشن هغه ختم شي نو که هغه ژوندی دی نو هغه مړ دی ځکه چې هغه مشن ختم شو مقصد ختم شو الحمدلله نن هغه الله دومره خور که چې هر طرف ته ګوري نو د قرآن عظیم درسونه دي د احادیثو درسونه دي
د نارینهو درسونه دي، د زنانو درسونه دي، مدارس دي، او په زرګونو په تعداد کې د اشاعت التوحید و سنت مدارس هغه موجود شو چې داغه مخکې خو پټې وي چاته پته نه لګېده. وحدت المدارس الاسلامیه سره داغه تعارف دنیا ته وشو چې دام یو جماعت دی او په سونو زرګونو بزرګونو باندې د دې مدرسې دي او په زرګونو باندې د دې طالبان دي. الله رب العزت دې نورم زیات کی او دا به ان شاء الله رو مخکزي. مسلمانانو ورونو چې دا سلسله جاری نو چې وخت تیریږي نو ان شاء الله په دې میشن کې به الله نورم وسعت هغه پیدا کوي چې استاد هغه لګي نور شاګردان پیدا کوي، شاگردان استادان شي هغه نور شاگردان پیدا کوي. دا به ان شاء الله تر قیامت پورې روانه. الله رب العزت داسې یو کتاب مونږ ته رالیږلی دی چې دا کتاب د هر دور د هر زمانه سره لګي. وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تکمیل ته رسیدلې ده. داغه نه بعد وحی نه راځي، ځکه چې وحی راځي نبی ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء نه اخرینه نبی دی. دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ عقیده ده چې نبی علیہ السلام نه رستو بل نبی دنیا ته چې نبوت ورته داغه نه بعد ملاو شي نه برازي. عیسی علیہ السلام داغه نه مخکې نبی وو، هغه ژوندې دی، هغه به د قیامت قریب را کوزيږي، خو هغه به په شکل د امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه چې الله د انبیانو نه وعده غسته ده. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کله چې اغسطه و الله تعالی مضبوط وعده د پیغمبرانو نه. الله اکبر. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، هر کله چې در کما تاسو ته کتاب او سنت. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بیا راغی تاسو ته هغه عظیم پیغمبر. الله الله تنوین برای تعظیم دی. مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی او داغه چې تاسو سره دی، ستاسو د کتابونو تصدیق راوړی دی. نو لتؤمنن به ولتنصرنه، خامخا تاسو به ایمان راوړی په دغه نبی باندې او خامخا د هغه امداد او نصرت وکوي. دا ګوره الله د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه، او پیغمبران چې دی نو هغه د وعدې خلاف نه کوي. پیغمبران د وړي ګناه نه پاک دي، نو وعده خلاف خو لویه ګناه ده. نو انبیاء په خپله وعده ټینګو، نور پیغمبران هغه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوي دي او پاغی باندې مرګ راغلی دی، بیا دنیا ته نه راځي. عیسی علیہ السلام ژوندی دی، اسمانونو کې دی، د قیامت قریب به راکوزیږي او چې کله راکوشي نو هغه به دا وعده پوره کوي، هغه به ایمان راوړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چونکه د الله نبی خو به موجود نه وي، خود نبی علیہ السلام شریعت به نو د هغه د شریعت امداد به کوي. ولتنصرن باندې هم عمل کوي، نو هغه په شکل په حیثیت د امتی باندې وي. نو نوې نبی دنیا ته بل دراتلو والا نشته، د نبوت سلسله پر رسول الله
صلی الله علیه وسلم باندې تکمیل تر رسیدلې ده. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار د یو تن د سړو ستاسونا پدې کې هم د الله یو رازو که رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل نبی وې نو الله بد نبی علیہ السلام زامن په وړو کوالی کې نوجل هغه بد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو الله پیغمبران مقرر کړي وې. وجدادا چې رسول چې دینو الله پوچتو خلقو کې را لیږي بهترو خلقو کې را لیږي نو په تمام عربو کې اوچت خاندان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک خاندان هغه د رسول الله قبل نبی دنیا تراتله نو هغه په خاندان د رسول الله کې وي نو هغه د پر ډیر بهتر او ډیر موزون چونو هغه بیا د نبی رسول الله اولادو خو چون کې قانون داو چې د نبی نه بعد بل نبی ناراضي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل نبی دنیا ته ناراضي نو چې بل نبی ناراضي نو د رسول الله ماشومان بچي الله ماشوم والی کې وفات کړل. د دې تحفظ د ختم نبوت د وجه نه اوس په شپه دې خبره نو ګوره چې نبی خاتم النبیین دی نو کتاب هم خاتم الکتب دی. د دین مخکی کتابونه راغلی دي انجیل راغلی دی زبور راغلی دی تورات راغلی دی صحیفی راغلی دی مونږ په ایمان دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دا متقیان هغه کسان دي چې د ایمان لري په هغه باندې چې تا ته نازل کړی شوی دی. لفظ مای او قرآن سنت دواړو ته شامل دی چې ستا ته نازل دي نو د دې په ایمان دی. وما انزل من قبلک او هغه چې ستا د راتلو نه مخکې نازل شوی دی نو پاغي هم د دې ایمان دی. من قبلک کې دې ته اشاره وا چې د قرآن نه مخکې کتابونه به منې او دا قرآن د هغې دپاره ناسخ به منې خو د قرآن عظیم نه رستو بل کتاب د اسمان نه راتلو والا به نه منې. یاده شوه خبره وما انزل من قبلک ځکه وویښه الله الله. نو د رسول الله سلام نه پس بل نبی دنیا ته ناراضي نو بل کتاب هم د قرآن نه پس چې دی نو د اسمان نه دنیا ته د هدایت د خلکو د پاره الله نه رالیږي ځکه چې وحی خو نبی ته کېږي چې بل نبی نه نو وحی بچا ته وشي. یاد شو اوس دا خبره ده چې څومره زمانه وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی خو په دې یقین وکړئ چې قرآن عظیم به تر قیامته پورې موجود وي او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر قیامته موجود وي. ولې دا اخیری امت دی بل نبی نه راځي نو چې دا قرآن نه نو دی به هدایت د څه نه حاصلوي سنت نه نو دی به هدایت د څه شي نه حاصلوي دا به تر قیامته محفوظي. او دا یقین وکئ الله په قرآن کې ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقینا مونږ را لېږلې د قرآن عظیم لرا توجه کوه قرآن را لېږونکی څوک دی وایه
لکه لګي لګي خبرې جایز دي د قران را لګون کې څوک دی یعنی نازلون کې الله دې نو چې څنګه دا منی نو په دغه آیت کې وسره دا دویمه خبره هم ده چې الله وی مونږ د قران عظیم حفاظت کوونکیو یاد شو څنګه چې زمونږ ایمان دارې چې دا د بنده کلام نه دی دا کلام د چا دی دا د الله دی نو دغه شان داوم زمونږ ایمان دی چې دا بالکل محفوظ دی په دې کې چا تغییر او تبدیل نه دی کړو نه پکې څوک کولای شي ځکه چې د دې محافظ چې دی نو هغه الله دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی مونږه دا قران عظیم را لګلې ده الله الله او مونږه د دې حفاظت کوونکیو حفاظت کوونکی الله وی مونږه یو نو ګوره الله د دې حفاظت کړي ده ک نبی نشته خو قران محفوظ ده او دا به تر قیامت پورې محفوظي او دا توجه کوا د قران حفاظت دا سینه ده چې کینی نو سوکې شلولې نشي سوکې سوځولې نشي ولې کاغذ دې سوځي کنه سوک چې ده نو هغه پکې یا سپانتی نشي لري کوله دا به وکړي شي هغه سزا خو الله په قیامت کې ورکړي دنیا کې به دیو کې داسي او د حفاظت طریقو باندې لګزان پوکا څنګه الله د قران حفاظت کوي نو د قران په مختلفو طریقو الله حفاظت کړي دي څنګه نو قران عظیم د الفاظم الله پاک حفاظت کړي دي څوک پکې تغییر او تبديل نشي کولای د نشي کولو مطلب دا دی کړي دي نو خلکو رجت کړي دي کړي دي نو خلکو پیرات کړي دي کړي دي نو هغه کتاب هغه قران خلکو لري کړي دي او خلکو منلې نه دي نو دغه حفاظت دي خلکو قبول کړي نه دي دا زمونږ ایمان دی یو ګلاس کې لګي براوړ دا زمونږ ایمان دی چې قران عظیم د اول نه تر اخره پورې محفوظ دی د قران اعجاز دا دی د قران د حقانیت دلیل دا دی چې ټول دنیا کې پنځپیر نه دا ثوابینا پاکستان نه چیلنج دی د تمام دنیا په ملکونو کې وګرځا چې چرته زی چې کم ملک تزي قران را واخلا د جمعات نه د الماری نه د طاق نه هر قران چې ګوري هغه به د سورۃ الفاتحین شروع یو په سورۃ الناس باندې با مکمل شوی ډیر سپاره به 114 سورتونه به چې کم زینا آیت شروعی پام قرآنونو کې اق زینا به شروعی کم زیبان اخلاصی پاغ زیبان خلاصی نپکی چا کمی کڑے دے نپکی چا زیادے کڑے دے دمر احتیاط صحابو کڑے دے توجہ کوام چې دا یو اختلافی مسئلہ دا چې بسم الله جز د قرآن نه دی او کنه دی یا جز د هر صورت نه دی او کنه دی جز د سورۃ الفاتحه او د هر صورت نه دی او کنه دی اختلافی مسئلہ دا زمونږ د احناف مذهب دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم جز د قرآن دی د سورۃ نمل آیت دی کم چې سورۃ النمل کې دی نو دا آیت د قرآن عظیم دی بشکا انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم دا خو بشک چې آیت د قرآن عظیم دی او کم چې د سورتونو په ابتدا کې بسم الله لیکل شوی دا نو دا زمونږ د احناف مذهب دا دی چې دا آیت د سورت یا جز د سورت چې دی نو هغه نه دی دا للفصل بین الصور دا او دارنګې للتبرک لیکل شوی دا یاد شوه دغه وجه ده چې مونږه بسم الله په جهر نه وایو صحیح ده مونږ بسم الله پټ وایو جهري منځونو کې
خان سورة الفاتحه دا بیا د مسله ده چې دا خو آیاتونه د سورة الفاتحه خو شپږ آیاتونه ده ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم علماء دین مراد سورة الفاتحه ده نو دا خوونه دا خو شپږ ده شوافی خدا وی چې بسم الله مایت دی نو بسم الله سره وشو زمنګ د احناف مذهب دار چې بسم الله جز د فاتحین نه دی هغه بیا علمی خبره ده چې دلایل د دواړو جانبانو شته نو چې نه دا خوشبګری نو انعمت علیهم باندې چیلی کړي دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیا سو شو دا و مایات شو ټیک شو دغه ته کړي ته ځکه نه د تاو کړي چې دغه ځکه اختلاف دی سو کوی ایت په دې مکمل شو نو چی شو سو کوی مکمل نشو نو بس بیا لاندې شو نو به برابرونو بیا سره بسم الله مرګري کوي دا شوافی او مذهب د حناف مذهب دا بسم الله للتبرک نو انعمت علیهم شپږم آیات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم آیات صحیح شو او دلیل دا چې نبی علیہ السلام قسمت الصلاة بیني وبین عبدي چې الله وی ما سورۃ الفاتحه زما او زما د بنده مینس کې تقسیم کړي دا نو فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال الله حمدني عبدي قال اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم ونوي الحمد لله رب العالمين نو دې زنه چې دینو شروع ده مدارک دام لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورته فاتحه پاول کې ده نو بیا ورپسې سوی الحمد لله رب العالمین اور پسې څنګه وي الرحمن الرحیم دا خو تکرار شو الرحمن الرحیم نیمه کرخه کې بسم الله کې تیر شو او دلته بیا ورپسې نیمه کرخه بعد په فاتحه کې راغی دا ولی ډیر جوابونه دی بیا خو یو جواب دا دی چې مدارک وایي د کی اشاره ده دې ته چې بسم الله دا للتبرک دا او للفصل بین الصور دا جز د فاتحه نه دی ځکه بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کوم بسم الرحمن الرحیم هغه بسم الله کې او دا اوس په قران کې راغی صحیح شو او سو کوئی دا ځکه الرحمن الرحیم راغلی دی بسم الله کې دا هیبت د وجه نه چې کوم د لفظ د الله نه پسړی راځي چې الله خو ډېر لوی ذات دی نور پسې وی چې مګ براويږي ځکه چې ډېر لوی ذات هم دی خو ډېر لوی رحمان هم دی کنه الله اکبر څه شه دی الرحمن بی انتها مهربان دی علماء لیکلي دي چې د الله رب العزت نه بغیر بنده ته رحمان ویل دا ناجایز دي بعض خلکو نوم وی عبد الرحمن نو موږ ته سوایو رحمان او د مولیان حضرات چې په منبر کې نه کنه نو دیم وی رحمان بابا داسې شعر ویلې دی رحمان بابا الکه دا ته ولې وی چې رحمان بابا عبد الرحمن بابا وی هغه عبد الرحمن او رحمان بنده عبد الرحمنی بنده رحمانه نشي کېده ولا يسمى بالرحمن غيره تعالی رحمان د الله نه بغیر بل چاته نشي ویلې ولی ذکر رحمان معنی عام مهرباني والا چې په دې جهان کې داسې هیڅوک نه چې داغه د رحمت نه باري او هغه په رحم نه کړي نو دا صرف څوک کې دی شي هغه یو الله دی نو الرحمن الرحیم په بسم الله کې ذکر راوړ چې لفظ الله ته په بسم الله کې وي نو الله اورې لوی ذات دی نو hebat په انسان راضي نو چې مې رېګا کډېر لوی هم دی خو ډېر لوی رحمان هم دی خاص دا رحم خو هم دی الرحیم وي شیشاپور شیخ صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی دا وزن فعیل دی دا په خوینو کې راځي عادتونو کې راځي دا الله ډېر لوی رحمان دی به انتها مهربان دی کنه خدا رحم داغه خوې دی داغه عادت دی دا په بوج کیږي نه هغه په دې نه خپکیږي هغه پر رحم کول خوشحالي نو الته الرحمن الرحیم دغه وجنه ویلو او په سورۃ الفاتحه کې بیا وایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نو آلته الرحمن الرحیم د دې وجنوي چې رستو مالک یوم الدین را روان دی مالک یوم الدین د قیامت د ورځې اختیارمن الله اکبر خوري لوی خیبتی ورځ ده انسان به ګناونه ډیر شی وي او تا به څنګه چلی نو مخکې وته ویلا
چې قیامت خو حق دی او اختیارمن الله دی، خو بنده مسلمان موحده الله الله مګبراویږه، ولې چې الرحمن الرحیم مخکې دل راوړه چې پروا نشته دی که ته ګناهګار خو هغه رحمان دی. ښه خو چې تا په ایمان راوړې نو ته کمزوري بدله معاف کړي. عام مهرباني خاوند دی، خاص مهرباني خاوند دی، نو بیا ورپسې وایي مالک یوم الدین. صحیح شوه؟ بهرحال خبره مې دا کوله چې ټوله دنیا کې قرآن عظیم د سورة الفاتحین شروع دی، په سورة الناس باندې تکمیل ته رسېدلی دی. ټوله دنیا کې یو شان دی، دومره پوری احتیاط شوه دی، دومره پوری احتیاط شوه دی چې د هر صورت په ابتدا کې بسم الله شتا، د سورۃ توبه په ابتدا کې بسم الله شتا نشته کنه، د سورۃ توبه په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم نه دی لیکل شوی. که چرته په قرآن کې چا زیادت کولې نو صحابه با دا د برکت دا ټکي پکې د مینس کې لیکلې وي بسم الله الرحمن الرحیم به لیکلې وي. او په دې باندې وتا ته دا خبرم واضح شيخه د سخهستې ټم بم د سره کنه د بدعتيانو د پاره کله کله پکې دی ویره جدا بدعت حسنه ده څه شری ناروا بکې چې ته دا مخ دا خکار دی کنه نو دا بسم الله لیکل خکار دی که بد کار دی. اسه عام حالاتو کې برکت دی کنه، بسم الله سره څومره برکت راځي. که خطبه وي، که تقریر کې، که یو کار کې، که لیکل کې، نو اول سر کې به بسم الله لیکي کې به نه لیکي، برکت دی پکې. اگر چې اوس خدا خلق پکې سو پکې 786 لیکي، هر څه کې د خلکو خپل کار کړی دی. لکه په دې بسم الله د تزان خنخ کاری پرې سات او ګوره دا شیطان دومره پاله پلان ولې کنه چې دا د شکل کې تا ته راځي چې تا به هم دوکه کوي په چل ول. دا 786 دا خلک ولې لیکي؟ دا ځکه شیطان ورته دا وسوسه واچي چې بسم الله کې خدا الله نوم دی، رحمان نوم دی، الرحیم دی، درې نومونه د الله راغلي کنه. نو دا ګوره دا خط دی دا به کله یو ځای غورځېږي کله بل ځای غورځېږي بې ادبي کېږي. نو دا 786 ولیکل بې ادبۍ نه به خلاص شي. صحیح شوه؟ نو زه ته سوچ وکړه د دې نه دا ښه نه وه چې تا دا سوچ کړی وی چې خط دی بسم الله پکې ده چې د دې خط عزت وشي. که 786 دی ولیکه یو سړی به په ځمکه وغورځوي ماړه د دې بسم الله پکې هسې نشته، خو که لاندې پکې چېرته پرې اوږد خط کې د الله نوم راغلی د هغې بې عزتي ونه شوه، برکت نه هم خلاص شوي، محرومه شوي او بې ادبي دې هم وکړه د الله د نوم. او اسم چې کاغذ دی ولیکل پې دي نو په ځمکه یې مه غورځوه، دا بې ادبي ده. قاسم د یو نصیحت خبره د الله نوم پکې نشته، د پیغمبر اسلام نوم پکې نشته، خو یو بهتره خبره خو پکې شته که نه، ولې غورځوئ؟ مه غورځوئ. او ډېر خلک زمونږ دا عجیبه دي بیا دا کتابونه چې د سکول زاړه شي په کباړ والا یې خرڅوي، پولې پیلي پاپړ پیلي وغیرہ ته اوس نو لوی ډېرې تیوالي پای کې هر قسمه کتابي. الله الله ادب ډېر ښه شی دی، ادب کوه نو الله به کلم تا نه خرابوي. واسه خبره مې دا کوله چې اوس خلک 786 لیکي، څوک څه لیکي څوک څه لیکي. بسم الله کې برکت دی نو دا خو ښه کار دی چې بسم الله ویلی شي او ولیکلی شي، خو صحابه ښه کار هم نه دی کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی اورېدلی. صحابه دومره احتیاط کړی دی. ښه او اوس خلکو خان په بډکیو چې ته ورته دا په شریعت کې نشته، دې کې څه ګناه ده مړه، دا ښه کار دی. سنتو نه پس به په جمع دعا کوي چې ته ورته دا مه کوه. و سړی نو په جمع کې څه خبره ده؟ نو هلکه چې په جمع کې ګناه نشته که نه، نو چې اوس دا د ماسوتن مونځ تاسو کوئ په رمضان کې خو زویتر په جمع کوئ، په غیر رمضان کې خو په جمع نه کوئ که نو اول چې 4 رکعته فرض کوئ، بیا 2 رکعته سنت هم په جمع کوئ، بیا د 3 رکعته وتر هم په جمع کوئ. جمع ښه شی دی. اوس دا جمع بدعت ګڼي او دغه جمع چې دی نو دا سنت ګڼي. څنګه چې دا رسول الله نه دی کړي خدای هم نه دی کړي که نه، نو داس ګناه ده، نو دغه د کوم ځای نه ثواب شو. که یو شی ښه دی خو چې هغه رسول الله نه ثابت نه دی ته به یې نه کړي. کله په قاعده ناست نو تشهد د تکمیل ته ورسو نو اللهم صل علی محمد درود کې څه ګناه ده؟
او که ته په اوله قاعده ناست او تشهود دی وي نو صحو د باندې راځي ولې چې دا ښه کار دی خو د دې دا ځای نه دی دا چې خپل وخت خپل ځای ښه نو صحابو د بدعت نه د رسول الله د حکم د خلاف نه سخت نفرتو ټول صحابه موجود دي او ګور هغه بسم الله په شریکم نه کوي چې اجماع پیو کې راځي مړه دا یو ټکی په کې سیوا قرآن دومره محفوظ ساتلی شوی دی چې یو بسم الله رسول الله نه د ویلې غم پکې نه د لیکلی شي او اگر چې بیا ډېرې وجې رسول الله ولې نه د ویلې سو کوئی د سورة البراءت دی دی کې کافرانو نه بایکاټ دی او بسم الله کې خو چې دی نو امان دی دی کې هغې نه امان ختم شو سو کوئی چې کله به عربو د دشمن سره معاهده ختمول نو پای کې به بسم الله نه لیکله سو کوئی مضمون د دواړو یو نو صحابو دا خیالو کې چې کېدای شي دا یو سورتي رسول الله نه اورېدلی نو لوی کیسې دي بیا خو لکه مطلب مې په دې یو ټکي کې دی چې دا دومره قرآن لیکلی دی خو چې بسم الله رسول الله نه ده اورېدلی نو صحابو نه ده لیکلی اوس تاسو ته به دا خبره یقین سره رسېدلی چې قرآن عظیم بالکل څه دی محفوظ دی یو بسم الله هم پکې د ځان نه چا نه ده لیکلی بس چې صحابو د رسول الله نه ده اورېدلی په هغه ځای کې بسم الله هم نه ده لیکلی اوس زمونږ ایمان دا دی چې قرآن الله محفوظ ساتلی دی د اول نه تر اخره پورې الفاظ د قرآن هغه محفوظ دي یو دویم چې دی معنا د قرآن محفوظه ده ځکه قرآن هو اسم للنظم والمعنا جميعا دا د لفظ هم نوم دی نو دا د معنا هم نوم دی وخت په وخت باندې الله هغې دپاره چې دی نو علما پیدا کړي دي چا په یو طریقې د قرآن د تفسیر خدمت کړی دی چا په بله طریقه کړی دی او یو ډېره د مزې خبره درته کومه توجه کوه تفاسیر را واخله وی ګوره ډېر تفاسیر دي چا صرفي تحقیق کړی دی چا نحوي تحقیق کړی دی چا معنوي تحقیق کړی دی چا فقهي مسائل ذکر کړي دي هر یو عالم هغه خپل کوشش کړی دی په خپل انداز باندې خو په دې طرز باندې تحقیق چې دی نو دا د شیخ القرآن رحمت الله علیه او د جماعت اشاعت التوحید و سنت خصوصیت دی چې د قرآن عظیم د صورت خلاصه راغونډه کا ای کې چې دی نو دعوه ذکر کا پاغې دلایل ذکر کا مقصدی مسائل را واخله دا او داری واقعي خپل مقصد بیانوه دا خصوصیت د اشاعت د درسونو دی دا نورو کې نشته یعنی تفاسیر خو ډیرو مریانو سره خو چې درس یې اوري نو داسې به ته به چې لکه بغیر وړو مالګه سره دا بغیر مالګې وړه زه پکې نه ولې چې دې صرف تفسیر وایي د قرآن نه وایي یو ځل یو کس درس کو ما ته یو کس راغی ما ته چې مولانا صاحب زه خو لاړم پلاني درس کو هغه جماعت کې نو هغه سره قرآن مجید نه یو غټ کتاب مخې ته ما چې دا څه شی دی نو چې زه رالمه نو د قرآن په ځای هغه مخې ته پروت چې دی نو تفسیر جلالین یعنی د رمضان دوره د تفسیر جلالین نه کوله نو ما ویله اوس زه نه پوهېږم چې دی به خلکو ته وایي چې دا زه د قرآن ختم کوم که د جلالین ختم کوم اوس جلالین ختم شو نن که قرآن خلاص شو نو نه قرآن شو نه جلالین شو ولی چې ټول جلالین بم نه وای او ټول مطلب بم نه بیانې د قرآن او دغه شان صرف قرآن هم نشو نورونو الحمدلله دا خصوصیت مونږ ته دا څه پته و دا خو زمونږ د مشایخو دا یې محنت و مونږ خو د هغې نه زده کو په اسانه میلاو شو او دومره عام فهم انداز کې دا درته زه ویم دا دومره په زرګاو خلک چې پنجپیر ته راځي دا والله چې سې نه راځي دا که نورو درسونه له لاړ شي پیږي نه پته باندې نه پیږي پنجپیر ته که امیر راغی هم پوهېږي که مولا راغی هم پوهېږي که نارینه راغی هم پوهېږي که زنانه راله هم پوهېږي داسې یو عام فهم طرز دا الله د قرآن هغه معنا محفوظه کړه تمام علماء دا خبره لیکلې ده چې فالقرآن كله فی التوحید قرآن ټول د توحید په باره کې دی
پخوانو خلکو چې دا د شاعت علما نو دا مشایخ زمنګ نو هغه به توحید دا نوم نه پیژنده. اوس په خلک غلط وي توحید ورته وي. دا توحید دی، توحید مو آیا. دا خلک ډېر ټکی غلط وي. توحید ته توحید وي او توکل ته چې کوم دنو توکل وي. وي په الله توکل له په الله توکل له وایا. دا مو چې په الله توکل له توکل څه شي. دا سړي ټکی دي چې دا خلک پاره کې په خپل سمي لګیای. خو بهر حال دا معنی د قران عظیم الله محفوظ ساتل له هو اسم للنظم والمعنى جميعا. او چې کوم تفاسیر کوم ځای کې خطا شوی دی بل مفسر الله پوي کړي هغه پیرت کړي دا معنی دی چې غلطه ده. زمونږ مشایخ الله پوي کړي دي په څومره ځایونو کې موږ ته د قران نشاندهي کې دي چې دې تفسیر دا خبره کړي ده خطا ده. بهر حال دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دومره حفاظت الله د دې کړي ده چې د دې عربي ژبه باندې قران راغلی دی نو عربي ژبه الله محفوظ ساتلې ده. قران په عربی کې د احادیث اصل عربي ده کنه نو دا قران د حفاظت د وجنه الله دا غیم حفاظت کړي د یوې زبان د یو لغتم دومره ګرامر نشته څومره چې د عربی ژبې د یو ژبې د پاره دومره قوانین او قواعد نه لسته کیږي څومره چې د عربی د پاره دي. اتلس کال علما طلبا په مدرسو کې صرف د دې لپاره تیر کی چې دا قران د ټکي بسنګ وي دا حدیث بسنګ وي دا صيغه بسنګ وي مطلب بسنګ وي مسله بسنګ معلومه کله اصول فقه کوي کله فقه کوي کله د بیان بدی او علم الکلام دا سوچونه کوي. دا ټول علوم په دې کې پراتري او دا غي باندې مستقل کتابونه لیکل شوی. دا عربیت هم الله محفوظ کړی دی. او چون کې قران د دې بهترین تفسیر د قران په قران دی کنه دویم تفسیر د قران دی پس په حدیثو د قران د حفاظت د وجنه احادیث حفاظت هم الله کړی دی چې هغه ضعیف قاعده چانو چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی دا راوی صحیح دی او دا ضعیف دی. دا دین الله داسې محفوظ موږ له ساتل دی. موږ ته څه پتا و خو چې چا سویل نو موږ بوله د دین شکل ورکو کنه. نن خړی وبنادي صفا ستر وبدي حق معلوم دی باطل معلوم دی صحیح خبره معلومه ده ضعیفه خبره معلومه ده. موږ ته صفا ستر دین پاتې دی. ترکتکم علی ملت رسول الله صحابه الله اکبر چې هغه د نبی علیہ السلام نه وروسته دویم نمبر استادان خو زمونږ هغه دي د تابعین او استادانو تابعین د تبع تابعین او استادانو دا سلسله را روانه. د دې قران د حفاظت د وجنه الله د رسول الله د صحابه هم حفاظت کړي. الصحابه كلهم عدول. صحابه ټول څه شي دي عادلان دي. صحابه پاک خلکو چت خلکو چې د رسول الله په درس کې شریک شوی به څنګه اوچت نه. په دې دور کې چې وګوري چې کم سړی د دیوبند نه پایغې نو څومره لوی حیثیت دا دیوبندي عالم دی. دیوبند خو یو ځای و حق پرست خلک پکې تیر شوي چې چا مالته سبق ویلی خلک د هغه سره مینه کوي. د شیخ القرآن رحمت الله علیه دیوبند نه فارغ شو اوس هم چې د هغه شاګرد دي نو د هغه د موجوده شیخ صاحب شاګردان ډیر قدر کوي. وای دا د مشر شیخ صاحب شاګرد دی. دا یو جدا قدر یو جدا حیثیت دا د شیخ القرآن صاحب شاګرد دی. وای نو ته وای چې کم سړی د رسول الله شاګرد دی. الله اکبر. د امام الانبیاء شاګرد د رسول الله سلام صحابي د نبی علیہ السلام امتی مرګره هغه به څنګه چې د نوچت سړی نه د رسول الله صحابه الله محفوظ ساتلو. واما اهل السنه والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها. نو خبره مې دا کوله چې زمونږ دین محفوظ دی. اوس کمه زمونږ دی الحمدلله دا زمونږ ایمان دی. اخیری خبرې دي
چې هغه قرآن چې کوم پر رسول الله نازل او هغه نن زما واست مخې ته دی دا څه ده کنه ده کاغذ به بدلی چاپ به بدلی خو الفاظ سری ما غدي علم ما غدي هغه احادیث د رسول الله د خلی مبارک نه راوتی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال پای کې را نقل دي تقریر را نقل دي چې داغه مخکې یو عمل شوی اقا احادیث چې صحابه را نقل کړي دي نن زما واست مخې ته د کتابونو په شکل کې بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داود ابن ماجه په شکل کې پراته دي منګ دې ته محتاج نه یو چې منګه نوی علمونه راو باسو نوی خبر راو باسو چې منګه محفوظ وساتو محفوظ به څنګه ساتو چې زدای کو خپل کشرانو ته ورسو کړه ډېر بده خبره وي چې پنځپیر کې اوسېږي په قران نه پیږي پنځپیر کې اوسېږي او داغه عقیده د نورو خلکو نم خراب وي داغه عمل د نورو خلکو نم خراب وي په خوانو خلکو به ویل کنه و چې مکی درس به نه کو درس به نه پیګو او پټي کې به نه پیګو چې داسې نشو د دې نعمت شکریا ادا کو الله رب العزت دې زموږ د ټولو دنیا او آخرت خسته کی الله وی الله دې غزاد چرالیږي په خپل بندا واضح آیاتونه دې لپاره چې تاسو د تیری نه وباسي او رڼا تمبوزي منګ الحمدلله د درسونو په وجه رڼا ته راغلی یو چې بیا واپس تیرو ته لاړ شو بیا جهالت ته لاړ شو کې دې شي چې د پنځپیر کله د نورو کلونو په گمراهۍ کې مخکې وې کدا درسونه نه وي کې دې شي چې په بدعملۍ کې مخکې وې کدا درسونه د قران نه وي دا چې نن الحمدلله عقیده سم ده عمل سم ده اخلاق سم دي زندگی خسته ده دا د قران برکت دی اسنه چې منګ بیا قران نه محروم شو مخکې دا مخکنو حالاتونه بیا چې دنو بدتر نشو الله دې دغه شانه دا مهنت جاری او ساری لري خپل جماعتونه خپل مدارس ان شاء الله د جون تر اخیری سلګي وکاو الله دې ماته او ټول اوریدونکو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین جی څنګه شهر دا خو نو کولاوی غو نه کاټنګي دا نو کولاوی غو نه تنګي دا دې بلا مسلمان مدرسه شنو مزید یو پلیس بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه د جماعت کې اوسو ورځې مخکې امتحان شو د وړو د پای کې په درې واړو کلاسونو کې ترجمه ناظره او قاعده کې کوم ماشومان د هغې اولنی او دویم څه لږ لږې نامونه هغې دپاره جوړ کړي جناب ورکوو انشاءالله هغې پسې بیا دعا کېږي یو نوم به زه اخلم هغه واړه راځئ وعلیکم السلام اولنې پوزیشن چې اغستی نو محمد حامد ولد تیل آزار خان کاکا محمد حامد په ترجمه کې اول پوزیشن اغستی په ترجمه کې دویم پوزیشن چې اغستی نو هغه ارسلان ولد ملک رضا شاه دویم پوزیشن په ترجمه کې اغستی په ترجمه کې دریم پوزیشن محمد ازنان ولد عثمان علی دریم پوزیشن په ترجمه کې اغستی په درجه ناظره کې اولنې پوزیشن چې اغستی نو هغه محمد طلحه ولد محمد عاصم په ناظره کې اولنې پوزیشن دو ماشومان اغستی یو طلحه او دویم وشمه ولد عبدالمعیز هغې اول پوزیشن اغستی وشمه په ناظره کې دویم پوزیشن چې اغستی محمد محب ولد ابرار حسین کاکا دویم پوزیشن په ناظره کې دریم پوزیشن په ناظره زمر په قاعده کې اولنې پوزیشن چې اغستی
دې په قاعده کې لومړنی پوزیشن اخیستی امامه. دویم پوزیشن چې په قاعده کې اخیستی نو هغه زمل نور ولد محمد نحاس زمل. دریم پوزیشن چې اخیستی نو هغه مهک بیبي ولد نور علی خان. دا کوم ماشومانو چې ختم شوی دی ته به شیخ صاحب دا معیارونه په سر کې سر به ولا واچي واپس لسن رئیس راشناو منگ سر دلتے را دو ملگری بابر قاری سے و بل مرسلین ډیر زیات محنت کې او خواري کې نو چې مونږ خپل طرف نه غیله سلګه تحفه ورکو. دا یو رومیال بابر قاری سے بل بابر قاری سے تشریف راړي شي. یو مرسلین دلته مونږ سره ډیر خدمت کوي یو با غیله ور بشي است دعا وکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاو کوي د دې سلی او بدلی په دواړه جهان ورکی. نن چې د ختم ته څومره مسلمانان راغلي دي الله دې ټولو قدمونه د ایمان په تله کې واچي. الله دې ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي او الله دې ټولو مشکلات ختم کړي. دعا وکړي چې څوک بیمارانی الله دې تمام بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي. قرضداران دې الله د قرضونو نه خلاص کړي. بې کسب او بې روزګارو ته د الله رزق حلال کسب حلال ورکړي. بې اولادو ته د الله نیکان صالحان اولاد ورکړي. الله دې په دې ملک امن او خوشحالي راولي. شرونه او فسادونه کې الله دین خور کړی دی. الله دې دا مرکز تر قیامت پورې چې خادمین دی الله دې د هغې ټولو حفاظت وکړي. خو دې دا د الله تر قیامت د هغه دپاره صدقه جاریه وګرځوي او د هغه د الله درجات عالیه نصیب کړي. د هغې نه بعد موجوده شیخ صاحب مدظله العالی د دې خدمت کوي او په ډېر احسن انداز سره الله دې د هغې په علم عمر صحت کې خیر او برکت واچي. د پنځپیر کلي د عوام مسلمانان د علماو د طلباو ډېر خدمتونه کوي د ډېرې زمانې نه. الله دې په دې ټول کلي کې ډېر محفوظ کړي او الله دې پکې نور عالمان پیدا کړي او د شته علماو د الله په خپل دین تر مرګه صبر او استقامت نصیب کړي. الله د دنیا د مسلمانانو چې چرته مسلمانان د الله ته حفاظت وکړي. خصوصا د فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا وکړي چې الله حفاظت وکړي. دغه دشمنان اسرائیل او دغه مرګري د الله تباہ او برباد کړي. دغه مظلومان د الله دغه د ظلمونو نه محفوظ کړي. الله رب العزت د خپل حفاظت کې دیوالي او دغه دشمنانو باندې د الله خپل قهر او غضب نازل کړي. دعا وکړي چې چرته د باران ضرورت یې الله دې پاغه زینو کې ووري. چرته ضرورت نه الله دې الته موسمونه صفا کړي. خلکو کورونه خرابېږي فصلونه خرابېږي او سارو ته تکلیفي انسانانو ته تکلیفي. الله چې کوم ځای کې د باران ضرورت یې غزه کې وراوه چې چرته نه الله غزه کې موسم صفا کا. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب والأودية ومنابت الشجر وصلى الله تعالى على خير خلقه.